أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې درې احکامات ذکر کړي، درې حکمونه کوي، درې خبرې کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله، تابعداریو کې د الله رب العزت. الله رب العزت فرمایي د چا تابعداریو کې؟ د الله رب العزت. یعنی بلا اله الا الله باندې عملو کې کلمه ویلې ده، نو اوس په دې باندې څه وکړي؟ عملو کې. واطیعوا الرسول، او تابعداریو کې د خپل پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ولا تبطلوا اعمالکم، تاسو مخربوي مباطلوي اعمال خپل لار. الله دې بچي. الله فرمایي د الله تابعداریو کې، د الله بندګیو کې د الله بندګان جوړ شو، د مخلوق بندګي پرېږدي. اوس چې الله رب العزت درته څه ویلي دي، موږ وایو د دواړو جهانو کامیابي د الله رب العزت په څه کې ده؟ په احکاماتو منلو کې ده. الله رب العزت دې توفیق راکړي. او بله کامیابي په څه کې ده؟ دغه ژوند بیا تېرول د دواړو جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې. او دا ما اصل دی او ماخذ. د دې وجې وایي اطیعوا الله، تابعداریو کې د چا؟ د الله رب العزت. په دې لار کې به دا د بلا مشکلات راځي، خو تابعداري به د الله کې. د غیر الله بنده به نه جوړېږي، د الله نه ما سوا د بل چا بنده به نه جوړېږي. که هغه بت وي، که انسان وي، که پیسه وي، څه به بت ته وسجده، څه دنیا ته بت پرستی پرستا د دې دنیا. بس اسانه. بیا فرمایي واطیعوا الرسول، او تابعداریو کې د پیغمبر. نو زمونږ او ستاسو ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را نصیب کړی دی. نو الله فرمایي د هغه تابعداریو کې کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. هزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بیادبی است. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی الله علیه وسلم. خبره داسې ده، الله رب العزت فرمایي واطیعوا الرسول، او تابعداریو کې د چا؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس دغه بعضې خبرې به داسې وي چې ستا به ظاهرا هغې ته ذهن نه رسي، او ظاهرا به تا د تاوان ښکاري. مثال په طور زکات به ته وایي چې او زه به دومره دې نه پیسې وباسم. نه، الله وایي که زما بندی نو زما دغه حکم ومنه. ظاهرا تا ته به په سنتو باندې عمل ګران ښکاري، خو الله رب العزت فرمایي که زما بندی او زما د ښکلي محبوب صلی الله علیه وسلم امتی، نو په دغې سنتو به عمل کې. جو عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے طاعت رسول میں ایمان کی بقا. علامہ سے وہی چې کوم عمل خلاف د پیغمبر دی نو کفر ہے طاعت رسول میں ایمان کی بقا.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تابعداري کې نو ایمان باندې بچ کیږي. الله دې توفیق راکړي. بل الله فرمای چې هر کلم دا دواړه خبرې مضبوطې او مستحکمې ونیسلې په دې استقامت اختیار کو نو د دینه پس بیا دا کارګران دي چې ولا تبطلوا اعمالکم دا خپل عملونه اوس تبا کوي. عمل کول آسان دی خو الله چې کوم دی قرآن کې فرمایي من جاء بالحسنه هغه چا چې راتګ وکړه په نیکۍ سره قیامت ته ځان سره د نیکي راوړه. حدیث شریف کې راځي زموږ استاد محبوب رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو بنده به د قیامت په ورځ باندې د نیکو یو ډیری ته د حدیث مفهوم بیانوم د نیکو یو ډیری به ورسره ډیری نیکۍ به ورسره دی ورته خوشحالیږي چې دا ما نیکۍ کړي ټولې او تل دغه چې بیړه پار ده دې کې به حقوق والا را شروع شي صاحب ته خو ما ته کنځلې کړې وه په پلانکي ټایم باندې ده خو ما ته بدې ردې ویلې وې ده چې دې پلانکي ټایم کې زما مال خوړلی دی ده په پلانکي ټایم کې دا نو یایي ته به د هغې نه حقوق شروع شي ورکولې به شي ورکول تر دې چې هېڅ نیکي به د سر پاتې نه شي او دا مفلس دی. الله هم دې بچ کړي. او چې کله دغه ختم شي نو بیا به خلک پاتې وایي زمانه خدا دا ما سره هم کړي دي نو الله رب العزت به لوی د ده دا ګناهونه د دې دا ګناهونه سپده ورچه. الله هم دې بچ کړي. د دې وجې ولا تبطلوا اعمالکم دا خپل اعمال دا اوس مه باطلوئ مه خرابوئ په غیبت سره. عمل دی وکړه مثال په طور دلته اوس موږ کېناست د قرآن درس هم وکړو ورپسې غیبت وکړو نو بس عمل دی خو لاړ. دا خپل عمل مه تباه کوئ په چغلۍ سره. موږ دلته درس وکړو بس لږ ساعت پس 2 کسان د جنګولو کوشش وکړو بس عمل لا دا مه تباه کوئ. الله من کلمه وویله لا اله الا الله افضل ذکر دی. څوک فرمایي؟ کل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وما ينطق عن الهوى هغه ځان خبر نه کوي ان هو الا وحی یوحی. هغې فرمایي چې افضل ذکر دی سم ډیر دی وکړه خو چې ورپسې دي څه وکړه چاته دې بد رد ووي چا سره دې ظلم وکړه ذکر لا نو ولا تبطلوا اعمالکم عمل دی وکړه او خو ډیر عمل دی وکړه خو تا وی چې وایي دا ماماجي راته ښه سړی و دا زیاد راته ښه سړی وی دا کوکوله راته ښه سړی وی دا پلانکي راته ښه سړی وی موږ ټول په دې کې اخته یو الله هم دې بچ کړي. نو عمل دی لاړ عمل تباه او برباد شي او هباء منصوره داسې راځي و چې شنه ګټه وي که نه پې خوره پرته او باران پې وشي د ارسه د ګټې نه ارسه لاړ که نه دقه شان د دغه عمل لاړ بله عمل به یې کړ. مجاهد به چې دی قیامت پر ورځ چې ډومبنې فیصلې کېږي مجاهد به جهنم ته ویشتلی شي عالم به ویشتلی شي عابد به ویشتلی شي سخي به ویشتلی شي وغیره. ولې ورله وایي چې تاسو عبادت د دې دپاره کړئ تاسو سخا د دې دپاره کړئ علم هم د دې دپاره کړئ چې ما د څوک ښه عالم وي ما د څوک ښه مجاهد وي. نو دا موږ ټول په دې کې اخته یو الله هم دې بچ کړي. عمل دی وکړو او تکبر پکې راغی لوی په عمل کې راغله وایي زما په شان بل عالم نشته زما په شان یاره زه خو تهجد کوم او زه خو زکات هم په ټایم ورکوم زه خو صدقې هم کوم دا بل دا څه دغه زوی دی سړی هېڅ هم نه کوي دی خو د جمعې مونځ هم نه کوي تکبر راغی نو تباه کېږي سړی. الله هم دې بچ کړي. د دې وجې کتابونو کې راځي چې کله ناکله انسان ته الله رب العزت یو مقام ورکوي یو مرتبه ورکوي ته پوه هم نه په ځان باندې دا مقام او مرتبه څوک ورکوي؟ الله رب العزت ورکوي. د پیغمبرانو ته دا پیغمبري په کسب میلاو ده نه دا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. الله د خپل طرفه انتخاب کوي چې دا چا یو دا اولیاء ته چې بزرګي ورکړې شوې ده نو دا الله رب العزت چې دی نو داسې کړی ده چې بس مطلب دا دی چې ته هلکه چې دا څونه محنت وکړه نه بعضې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی و پیغمبر دا الله رب العزت په فضل کړی. اوس نو کتابونه لیکي چې کله ناکله یو انسان ته مرتبه ملاویږي انسان ته عزت ملاویږي
لکه بیبي مبارکه خوب ویني چې د 14مې سپوږمۍ ده زما په غېږه کې راپرېوته نو خاوند ترې پړک وباسي وایي ته چې دی نو د عربو د سردار د کور یعنې د دې خوبونه ویني چې زه د هغه کور والی وګرځم او بیا یو په اکه جان کې خاوند مړ شو او هغه بیبي راله نو خبره دا ده چې ګوره کله ناکله انسان ته مرتبه ملاویږي دا عمل نه کړي الله رب العزت د خپل طرفه ورکړي خو چې دی د دې عمل قدر ونه کړي نو الله یې تیلي د کتابونو سبب ډېر بلا په دې واقعات دي نو کوشش دا پکار دی الله ایمان را نصیب کړي چې د دې ایمان قدر وکړي مثال په طور قرآن ته ناست یو قرآن ته ناست دا د الله رب العزت را باندې رحم ډېر خلک به دې ټایم کې به الله هم دو ساتي زنا کې به اخته وي چغلۍ کې به اخته وي ټي وي ته به ناست وي بل څه کې که هېڅ هم نه یو ډېر کمزوري عملي طور کمزوري خو الله خپل کلام ته کینولي خپل کلام ته دا نسبت وړو کې خپل کلام ته کینولي دا د الله کلام چې دا زموږ ایمان الحمدلله الله خپل کلام ته کینولي نو خبره داسې ده چې اوس دا عمل بیا منتبه نه کړو او عمل دا چې تباه شي نو د دې څپېړه بیا څه سرسمن او خاص کر ګوره ډېر څیزونه داسې الله دې راته معافي وکړي نو یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان موږ اکثر د ملګرو له ووایو چې داسې بعضې دلته یو ملګرو بار یو څو پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل څو پیرې ګیرې وایي او تر دې پورې لیدلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه صادر اوچت کو هغې ورته خاندل نو خلکو ورله وویل لګیا ورته چې هلکه داسې وکړه چې الله رب العزت درته څه نصیب کوي نو ګیره پرېږده او د سنتو خیال وساته چې ویې نه ساته نو یعنې د هغې نه خراب شو او هغه څیز ته الله رب العزت واپس کړه داسې ډېر څیزونه داسې ډېر دا مفتی حسن صاحب وایي چې داسې ما ډېر کورونه لیدلی دي چې خاندان به په یو ځای اوسېده څه لږه شانتې ګټه به و الله به ترې ټول کور چلو وایي دا زما خپله مشاهده ده او مفتی حسن صاحب هغه شخصیت دی چې د هغه په بزرګۍ او په علم باندې تقوادار علما متفق دي اکثریت علما متفق دي زموږ علما وایي چې بیعت کې په کوم ځای چې علما متفق وي ډېر علما کوم ځای ته ځي نو پوه شه چې دا ځای سم دی او مفتی حسن صاحب د ابتدا په میدان کې لوی مفتی د ختم نبوت په میدان کې په هره شعبه کې روان دي د تبلیغ په میدان کې په هر طرف چې دی روان دي دکه شان د په پنځو مدرسو کې شیخ الحدیث دی او د هغه باره کې حاجی عبدالوهاب صاحب به وي او طارق جمیل صاحب هم وي چې تاسو په دنیا کې جنتي لیدل غواړئ نو مفتی حسن صاحب وي دا د هغه باره کې ده بلکې د هغه ډېر کرامات په ژوند هم الله رب العزت ښودلي دي خو د هغه اخلاص هغه هم څه سرسم نه دی یو زمونږ دی هغه وایي چې ډېر کورونه هم داسې لیدلي دي چې ښه کار لږ شانتې کار به ټول کور به چالو الله رب العزت والله 10 زره دی وي خو چې ستا د کور کار پکې چې پرده دې پټوي او چې 20 زره وي او پرده درنه الله والي نو څوک به پرده درکړي وایي بیا هغه کور والا چې کشران راوچت شوي چې وایي دا ګټه خو کمه ده پیسې کمې دي دا یا بدرځینې بیان راغلی په نو بیا الله رب العزت وی د خلکو سود مود یو څه بل څه ته به لاس واچو وی دا ما د خپلو سترګو مشاهده ده چې دا ملګري او دا خاندانونه ما لیدلي وی الله رب العزت هغه خاندان هم ټوټې ټوټې که او نیس نابود یې که هغه ډېرو پیسو سره وی اوس یې هېڅ ګزار نه کړي او در بدر ګرځي خاندانونه ختم شو نو دا خپل عمل دا مه تباه کوي الله رب العزت ته بچ کړي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اطیعوا الله تابعداریو کې د الله تعالی او اطیعوا الرسول او تابعداریو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تبطلوا اعمالکم او مباطل خپل عمل لرا په شرک سره په ریا سره په ارتداد سره په غیبت سره په جغلې سره په ناشکرۍ سره ان الذين یقینا کسان کفروا چې کافران دي وصدوا او دی بندول کوي عن سبیل الله د لار د الله رب العزت نه
ثم ماتوا او بیا دې مړه شو چې دې بند شوي د لار د الله تعالی نه ثم ماتوا او بیا دې مړه شو هم کفار په داسې حالت کې چې کافران وي فلن یغفر الله لهم نو هرگز به الله رب العزت بخنه ونه کړي دوی ته بس الله فیصله کړې چې په حالت د کفر کې مړ شو الله وی زور ته فیصله نه کوم اوس که څوک رالګي فکري وي او بل وي بس الله فیصله کړې چې زور ته بخنه نه کوم الله هم دې حالت نه بچ کی الله فرمایي فلا تهنوا بس سستی مه کوئ په جهاد کې وتدعو ولا تدعو الى السلم تاسو دعوت د صلح مور کوي چې کافر ته تلاړ شي ورته وډاوي چې راځه روغه کو الله وی هغه بدل دعوت تر کوي وانتم الاعلون او تاسو به غالبای تاسو به غالبای والله یقینا الله رب العزت معکم سره د تاسو دی ولن یترکم اعمالکم او هیڅ کله به نقصان ورنکړي اعمال تاسو ته چې تاسو د کافر په دروازه پریوځئ نه چې تاسو کافر ته ټیټ پاس کیږئ نه نو الله وی یو بدای چې وانتم الاعلون تاسو به اوچت تاسو به غالبای تاسو به مشران دا به چې دینو تاسو ته لاندې خادمان وي بل خبره الله وی چې الله رب العزت امداد او نصرت به د تاسو سره تاسو به لګي خو کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله کله به کسان کم وي خو په ډیر ټولګي باندې به الله چې دینو غله فتح ورکړي امداد به در سره د الله رب العزت الله دې نصیب کړي او بل خبره ده الله رب العزت فرمای چې ولن یترکم اعمالکم ولن یضيعکم اعمالکم الله بس تاسو عمل ضایع نه کی انما الحیا او کته چرته پرس کدا سيزونه نه کې او په دنیا باندې دوکا کېږي خلک وی لکه که پیسې رانلې نو زبس خورم اوس پورې چې الله رزق درکنه دینه پس به نه درکې چې الله یو سپیل رزق ورکي کافر له رزق ورکي شیطان له رزق ورکي جناتو کې دا هغه خبيثو جناتو له ورکي خبيثو شیاطین له ورکي نو مو تعالی رزق نه درکې چې ته د الله کلمه وې ته د لا اله الا الله وینکی خو کمی داري چې الله رب العزت زمون ایمان مضبوط کړي بس خبره ده نو الله فرمایي کته دنیا پسې زینو انما الحیات الدنیا یقینا زندگی د دنیا لعب لوب دی ولهون لعب ولهون ټوکی ټکالی دی لوب دی او ټوکی ټکالی دی لهو کارونه دی و ان تؤمنو که چرته تا یقینو کو استقامت دی اختیار کو په خپل خبرو باندې و تتقو پرهیزګاری دی وکړه پرهیزګار جوړ شوي که ایمان امرو پرهیزګار شوي یؤتکم اجورکم نو پورا بدر کی داست اجرونه تاسو په دنیا او په آخرت باندې دا تاسو سره چې کمال دي کته چې خدای دې ته غد نعوذ بالله من ذلک نو الله دې تم د ساجت نشتا ولا يسالكم او سوال نه کوي تاسو نه الله رب العزت اموالکم د مالونو تاسو یسالکموها کچره او غواړي تاسو نه الله رب العزت دغه مال کچره او غواړي الله رب العزت تاسو نه دغه مال فیحبکم نو تاسو او بیا تنگلی تاسو په دې باندې تبخلون شمتیا به وکړي بعضې تاسو نه تبخلون تاسو به شمتیا وکړئ ویخرج ادغانکم نو راو بباسی هغه پټي کینې ستاسو راو بباسی هغه پټي کینې ستاسو که چېرته الله رب العزت دغه مال وغواړي ستاسو او تاسو چې دی دغه مال سره سوکې دغه باندې شومتیا اختیار کې نو الله رب العزت بس تاسو هغه پټي کینې راوباسي ها انتم واوره هؤلاء تاسو هغه خلک تدعون چې بلل شي لتنفقوا د پاره دي چې نفقه ورکې فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې نه خبره داسې ده چې تاسو هغه خلک چې تاسو را بلل شي صدا چې د الله په لار کې څوک خرچ وکړي فمنکم نو بعض تاسو نه من هغه څوک دی یبخلو چې هغه څه کوي بخل کوي کاکا आवाज وباز خیر د تاسو پکې څه خرچه نه لګي په دې باندې بیخیم په پیسې نه لګي فمنکم نو بعض تاسو نه من هغه څوک دی یبخلو چې څه کوي شومتیا کوي بخل کوي جیب ته تالی والی د نرزامنو و من یبخل بکور کې تالی والی خان لا بار لړ شي وي راځي پروګرام کو سکو کباب وخوري میان وخوري ملګرو سره یو څه بل څه او کور ته چې کور هغه غریبانان داسې ناستي بیا وی د زنانو حقوق د زنانو حقوق خو تا ول خپل لاګو کا کنه
نو بیا سي چې دغه بیا معاشره دې حد ته ورسي دغه بل ورځ راوتي نن پکې ایو لګېدلې پرون هغه خپله ښځې ویشتې ده وایي ته هم پکې چې دی دغه ته تللې وې هغې مړه کړې ده تا هم حقوق غوښته زما نه ولې حقوق نه پوره کېده دا کیسې دي بیا ها انتم هؤلاء تاسو هغه خلک یې تدعون چې رابللی شئ لتنفقوا د پاره دی چې نفقه ورکړئ فی سبیل اول خو تاسو دا وګورئ چې د خاوند حقوق څه دي د ښځې حقوق څه دي دا څه خو وګورئ که نه چې دا پته درته ولګي کور به څنګه اسلامي جوړی د بچو به څنګه تربیت کوي په بار معاشره کې دا به تعلیم څومره کوي څنګه به کوي په کومه پرده کې به ځي په کومه کې به نه ځي بازار ته دې د تلو حق شته که نشته او ستا حق شته که نه صرف هغې ته هم چونډې مه نیسه چې ته ښځی ته به داسې ته ځان هم لږ وګوره په کومه بیا ته به بازار ته څنګه ځي څنګه به راځي څومره وخت به تېری څومره به نه تېری زنانه به څومره تېری به پردي دوکاندار سره خبره کولی شي که نه شي کولی خپله سودا اخیستی شي که نه شي اخیستی او په کوم صورت کې اخیستی شي په کوم کې نه شي اخیستی ته څه کولی شي چې خور له به څومره حق ورکړې ښځې له به څومره ورکړې زوی له به څه ورکړې ورور له به څه ورکړې وایي اول پېژندل پکار دي چې ویې پېژنې نو عمل به پرې وکړي که نه نو چې دې پېژنې نو عمل به پرې څه وکړي الله دې توفیق راکړي ومنکم نو بس بعض ستاسو نه من هغه دي یبخلو چې بخل کوي شومتیا کوي ومن او بعض هغه دي ومن او هغه څوک یبخلو چې شومتیا یې وکړه بخل یې وکړه فانما نو بس یقینا الله فانما بس یقینا په خبره دا ده یبخلو چې دی بخل کوي عن نفسي د خپل ځان نه دی بخل کوي د خپل ځان نه نو د دې وجې سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سخی چې دی دا څه شی دی دا خلکو ته نږدې وي الله رب العزت تم نزدی او جنت تما نزدی وی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید لری وی د سنا د جهنم نه الله دې لري کی او دا بخل والا چی شوم چی الله رب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لری وی د خلقنا لری وی د جنت نه لری وی د الله رب العزت نه او نزدی وی جهنم ته الله دې بچ کی امین ها والله یقینا الله رب العزت اوس دا پیسې دا مال دا صدقه دا ته الله له نه ورکې دا مونږ چې نښتي د نوم هغه صدقې چې کوو بل څه کوو بل څه کوه والله یقینا الله رب العزت الغني بې حاجته دی وانتم الفقراء او تاسو ټول غریبانان او فقیران یې داسې ده که نه ده داسې ده موږ ټول محتاج یو چاته الله رب العزت ته او الله چاته محتاج نه دی الله چاته محتاج نه دی الله رب العزت هغه ذات دی چې ته ورته په تیاره کې لاس اوچته ټول عمر دې ګناهونه کړي ټول عمر دې ګناهونه کړي الله تعالی اوچت که الله دا نه وایي چې اوسه پورې دې څه کړو اوسه پورې دې ګیره خریله اوسه پورې دې چې دې غیبت کو اوسه پورې دې چغلي کوله اوسه پورې دې زنا کوله اوسه پورې دې چې د بل حق الله وایي چې نه بس د دې نه پس سړی شه د دې نه پس مسلمان شه او چې ما ته دې لاس اوچت کو نو دا لاسونه به ستا خالي نه ځي الله دې توفیق راکړي چې موږ لاس اوچت الله دې توفیق راکړي فمنکم نو بس بعض ستاسو نه من هغه څوک دي یبخلو چې دې څه کوي بخل کوي ومن یبخلو چا چې شومتیا وکړه فانما یبخلو یقینا د بخل عن نفسي د خپل ځان نه دی د ځان لپاره دی والله یقینا الله رب العزت الغني بې حاجته دی وانتم الفقراء او تاسو څه فقیران یې غریبانان یې وان تتولوا او که چرته تاسو وګرځېدئ یستبدل نو بدل کې به راولي قوما یو قوم لره غیرکم علاوه د ستاسو نه او که ته داسې شو چې مخ دې واړو چې مړه زه ته دا خو زه دا خیراتونه او یا چې دې دا مونځونه او دا د یخنۍ کې به دا مونځ څوک کوي او دې د ګرمۍ کې به دا روجې څوک نیسي نو بیا به صحیح الله رب العزت فرمایي یستبدل قوما غیرکم بدل کې به راولم ستاسو نه علاوه داسې یو قوم لره ثم لا یکونو امثالکم چې هغه به بیا ستاسو پشان نه هغه به بیا سم زما بندګان وي نو داسې نه دي پکار الله رب العزت راله ژوند راکړی دی چې د الله په تابعدارۍ کې تیر کړو الله یې توفیق راکړي ځان سره هم درد غم فکر د اسلام پیدا کړو د خپل اهل او اولاد هم سوچ فکر وکړو چې بهی زما بچی دی زما رور دی زما ملګری دی زما ګاونډي دی زما مسلمان رور دی حتی د غیر قومونو سوچ وکړو چې خدایه ما له توفیق راکړي چې دغه خلک اسلام طرف ته راولم
ها دی وجه الله وی وان تتولوا کچرته تاسو وګرځیدې یستبدل نو بدل وکي الله رب العزت قوما یو قوم لره غیرکم علی ود استاسو بل قوم براودي الله ثم لا يكونوا امثالکم بیا به دغه قوم ستاسو په شان نه هغه به ستاسو په مثل نه یا به بدل وي نو الله رب العزت دې مونږ حقیقت کې محمدیان وګرځي دا صورت الله په خپل دربار کې قبول وکړي